یو کس لګیا دی مسلسل ما ته وایي چې ته جمعیت علماء اسلام سپورټ کې دا جمهوری جماعت ته جمهوریت کفر دی مسلسل رابطه کوي یاد ساته جمهوریت خو ټیک د غلط نظام دی خو د پاکستان او د مغرب په جمهوریت کې د ځمکې او د اسمان فرق دی زمونږ د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې صدر راځي هغه به مسلمان د یورپ او د مغرب په جمهوریت کې دا نشته زمونږ د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې وزیر اعظم به مسلمانی په پاکستان کې د امریکای او یا د یورپ او یا د مغرب په جمهوریت کې دا نشته زمونږ دلته کې نور خبرې لیکلې دي لوی عہدے کلیدي عہدے مثال په تور چیرمن سېنات وغیرہ دا کافر نشي جوړې دي مسلمان به جوړي د مغرب په جمهوریت کې دا نشته او دویمه خبره دا ده چې تاسو وایي چې یاره جمهوریت کفر دی نو تکړه شي خلافت راولای کړه مولوی صاحب کټوپک راواغستو نو بیا خو د ټولو نه لوی دهشتګرد دی خو مولوی صاحب که سیاست شروع کړو بیا تاسو وایي دا انتها پسند دی او دا هغه ځای ته ځان رسول غواړي چې هغه ځای ته بل څوک نه رسېدلی او دی اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي او مولوی صاحب چې کله تبلیغ شروع کړي بیا تاسو وایي دا بزدله دی او بې غیرته دی او بې ایمانه دی دی نشي کولی د حق خبره او چې مولوی صاحب کله دکان شروع کړي او چېرته مارکیټ ته وځي بیا تاسو وایي دا دنیا پرست دی او دنیادار دی او لالچي دی او چې مولوی صاحب کله د جماعت امامتي کوي بیا تاسو وایي دا بیکورډ دی او دا پسمانده دی دی پس نه پوهېږي دا رسنه نه دی خبر دا دقیانوسي مولا دی او بیا تاسو خلک وایي ملا کې د وړ مسجد تک ته ماته ووایه چې دا مولا ته په کم کیټګري کې شماري دا مولا ته په کم نوعیت کې شماري د مولا له ته څه جامه ورکې د مولا له ته کومه پیشه ورکې د مولا دپاره ته کومه لار خوښې ته هغه لږه وښایه یو مولا خو په څه وخت کې موږ داسې نه وایو چې ښی کړي خو څه وخت کې یو مولا راپاڅېدلی و هغه درله خلافت هم راوستو ټینګ شي به وایي که نه 1000 کسانو د هغه سره ملګرتیا کړې وه او 4500 کسان د هغې د وجې نه مړه دي او دنیا بې ګناه خلک په هغې کې وفات شوي دي 18,000 مرګونه په هغې کې شوي دي په سوات کې ځان به دې بیا تیار کړی و که نه چې جمهوریت ته نه تیارېږي جو هغه د هغه خلافت ته به تیار شوي دوه ملکونه د یو بل سره جنگ نشي کولی دوه ملکونه چې د هغې سره حکومت دي د هغې سره فضایي اسلحه د هغې سره زمینی اسلحه د هغې سره بحري حساب کتاب وي دوه ملکونه چې د یو بل سره جنګ کوي امریکې ته خوله چینګه کړې او د هغې کار دا دی چې ټول عمري ملکونه د یو بل سره جنګوي د نبي علیه الصلاة والسلام په دور کې وګوره قرآن کریم و ان یاتوکم اسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب د دې آیت د لاندې مطالعه کا اوس او خزرج بنو قریظه او بنو نظیر په دې کې به چې کومه ډله کمزورې ونه یهودو باغې ته پیسې ورکولې وې د دې زورورې ډلې سره جنګ وکړي د دې دپاره چې ځان ته کمزوري کې په خپلو کې به جنګول هغه چال د یهودو نن هم روان دی چې کله دوه ملکونه هم د یو بل سره جنګ کوي که نه د روس او د یوکرین هم د یو بل سره مقابله نو بیا یوکرین لږ کمزورې ده نو بیا امریکا یوکرین ته پیسې ورکوي وي زه په روس باندې حمله کوه ولې دا په خپلو کې په یو بل کې په خپل منځ کې جنګوي عرض مې دا دی چې دوه ملکونه هم د یو بل سره جنګ کوي بیا امریکې ته خوله چینګه کړي وي پیسې راکړه نو بیا به ملک کې دننه بې لاسو بې خپو بې وسایلو مولا به څنګه راپاڅي د حکومت سره به جنګ وکړي او خلافت به تاله راولي ستاپ د جمهوریت په میدان کې د الله ولیان هم شته هغه درته موږ په میدان کې ودرولي دي د جمعیت علماء اسلام په شکل کې تا خو هغې نه دي پاس کړي تا خو هغې له نه دی ورکړی ووټ اله مولا اسلام رانوستو اله مولا اسلام رانوستو تا مولا له څه ورکړي دي تا مولا له 4 سیټه ورکړي دي بله پیره دې ورله 8 سیټه ورکړي دي یو پیره د مولا سره 19 سیټه راغلي دي یو پیره د مولا سره 26 سیټه راغلي دي یو پیره د مولا سره په صوبایي اسمبلی کې 22 سیټونه راغلي دي په سوونو خلکو کې په 300 څه کم 300 امنیز کې 280 282 امنیز کې تا هغه له 8 امنیز ورکې په 104 سنیټرانو کې تا هغه له صرف 8 یا 7 سنیټران ورکې
او بیا هغه ته وایي چې تا اسلام را نه وستو. د دې خو داسې مثال دی لکه چې ته سړي له لور ورکې او هغه ته وایي چې دا ځنګل کټ کا. هغه تا غله د ځنګل د کټ کولو تمام وسایل ورکې، هغه به تعالی بیا ځنګل اله کټ کوي، هغه تعالی په لور باندې ځنګل نشي کټ کولی. تا مولوي صاحب له څه خطا سو وایي چې جمهوریت کفر دی او خلافت پکار دی. تا سره د خلافت دپاره څوک دي؟ ته خو زما مولا په جمهوریت کې نه برداشت کوې، نو په خلافت کې به یې څه برداشت کوې؟ مولانا فضل الرحمن صاحب هغه د کوټې نه د پشین نه منې دی، د هغه ځای نه خلک زمونږ د کې پی کې خلک یې هلته نشي برداشت کولی. د مولانا صاحب سره دیندار خلک دي او د حق دیندارو خلکو پاک ووټ دی چې په هغې باندې علما منتخب کېږي او اسمبلی ته ځي. عام خلک خو په دې کې ډېره کمه حصه اخلي. تاسو وګورئ که نه څومره MNAs تاسو کامیاب کړي دي. بله خبره دا ده چې ته وایې چې جمهوریت کفر دی او جمهوریت د یهودي د لاس نظام دی. نو یوه خبره واوره، ستا مولا تاله محراب منبر سنبال کړي دي، تاله مسجد سنبال کړی دی، تاله جنازه سنبال کړې ده، تاله د ملک سیاست هم سنبال کړی دی. دا ګوره چاته نه پرېږدي، دا یاد ساته. مولوي صاحب چې کله سیاست خلکو ته نورو عامو خلکو ته پرېښودو که نه، ته ووایه چې ستا د ملک بیړه غرقه شوه، ولې ستا د پاکستان قومي اسمبلی ته بیل نه دی راغلی باقاعده طور چې هم جنس پرستي دې جایز شي؟ مولانا صاحب هغه بیل شلولی دی، مولانا صاحب هغه بیل ریجیکټ او مسترد کړی دی، مولانا صاحب هغه بیل واپس کړی دی. یاد ساته، او علماء کرام واپس کړی دی. ستا د یوې پارټۍ د کراچۍ MNA حاجي عادل صاحب اوس وفات شوی دی، هغه د پاکستان قومي اسمبلی ته دا بیل راوړی او هغه دا بیل هم راوړی چې شراب دې جایز شي، او نورو خلکو داسې بیلونه راوړي دي باقاعده طور علماء کرامو هغه بیلونه مسترد کړي دي، او دا بیل هم ستا د پاکستان نیشنل اسمبلی ته راغلی دی. تاسو وایئ جمهوریت کفر دی که نه؟ د پاکستان په جمهوریت کې او د مغرب په جمهوریت کې ډېر فرق دی. او د هغې نه مخکې بله خبره دا واوره، د آرټیکل 292 نه والا د 298 پورې 8 دی یا 299 پورې 8 دی یا 24 اته آرټیکل دي، اته دفعات دي او په هغې کې 24 نکات دي. دا 100% اسلامي دی د پاکستان په آئین کې. علماء کرام تعالی اسلام نشي راوستی، تغیل اکثریت نه دی ورکړی. خو یاد ساته چې علماء کرام ستا د دغه 40 دفعاتو د حفاظت دپاره اسمبلی ته ځي او باقاعده طور یې د هغې حفاظت ګورې کړی هم دی، نه دی کړی. د ختم نبوت دفعه دې څوک بدل کړي که نه؟ د چا د پلار جرت کیدی شي چې د ختم نبوت دفعه بدل نه شي بدلولی. علماء کرام ته ولاړ دي الحمدلله، الله دې عمرونه ورکړي. د ناموس رسالت دفعه بدلولی شي؟ نشي بدلولی. د ناموس صحابه دفعه بدلولی شي؟ نشي بدلولی. د ختم نبوت دفعه جدا ده او د ناموس رسالت دفعه جدا ده. د ختم نبوت دفعه دا ده چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. او د ناموس رسالت دفعه دا ده صلی الله علیه وسلم چې چا العیاذ بالله استغفر الله، الله دې پناه راکړي، نبی علیہ السلام ته چا کنځلې وکړې، بد ردی وي، د سزای موت دی. دا دفعه هم د پاکستان په آئین کې د هغه علماء کرام ولې د هغې حفاظت کړی نه دی؟ باوجود د دغه تمامو دفعاتو د کېدو نه، د هغې باوجود خلک را پاڅېږي او د جمهوریت د پاکستان په جمهوریت کې هغه د پیغمبرۍ دعوې کوي. نه ولې تاسو لیدلي کتلي نه دي؟ په چترال کې سړی را پاڅېد د پیغمبرۍ دعوه یې وکړه. دا ولې علماء کرامو سره سپورټ نشته دی. خلکو دې سپورټ وی نو بیا به خلکو زمونږ په اسلام باندې حملې نه کولې. څو ځله په 400 کې 3 پیرې یا 2 پیرې کس د پیغمبرۍ دعوه ونه کړه؟ کوم یو د سزای موت ورکړې ده؟ د پاکستان څخه کم په 80 کاله تاریخ کې، په دې 80 کاله دورانیه کې یو پیره ماته وښایه چې یو عالم سړی صدر پاتې شوی، پریزیډنټ اف پاکستان پاتې شوی، یا وزیر اعظم پاتې شوی، پرایم منسټر اف پاکستان پاتې شوی، یا آرمی چیف پاتې شوی، د چیف جسټس پاتې شوی، د عدالت قاضی القضات پاتې شوی، یا آرمی چیف پاتې شوی، د آرمی مشر پاتې شوی، او یا چیرمن سینټ پاتې شوی. دا راته وښایه. نشته. یو کس تاسو عالم داسې نه دی کامیاب کړی چې هغه له تاسو په پاکستان کې کلیدي عہده ورکړي، کلیدي
صرف ایم این ای جوړ شي یا صرف ایم پی ای جوړ شي او په هغې کې ټول پاکستان د پاسې چې دا غل دی او دا غل دی او دا غل دی او دا خیانتګر دی یو ځای نه به خلکو ووټ ورکړی او د بلې حلقې سړی به راپاڅي او په هغه باندې به اعتراضات کوي د پاکستان او د مغرب په جمهوریت باندې به انشاءالله بل ټایم تفصیلی خبره کوو او د پاکستان په آئین باندې او د هغې په اسلامي آرټیکلز باندې به انشاءالله یو ټایم کې تفصیلی خبره کوو جزاکم الله خیرا فی الدارین